اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. زه خوشاله یم تاسو ټیک جزاک الله. د ټول نه مخکې خو به زه ستاسو شکریا ادا کوم. تاسو د چارسدې او مردان ته موږ سمه وې او موږ بونیریان یو او موږ وی چېرې تاسو به خبرې کوئ موږ درنه چلې زده کوو. د خدای شان و چې ستاسو په نظر به ما پرېوتو نو هغه وی چې د الله شکریا په شریک ادا کو چې ټول کارونه چې کوي نو هغه الله کوي. بهرحال تاسو مال عزت راکو او الله دې کوي چې زما د خولې نه داسې خبرې وخیږي. زما ذمهواري دا ده چې زه به تاسو ته داسې خبره کوم چې قولو قولا سدیده چې سیده خبره. دویمه ده چې زه به قارېږم نه قوله له قولا لینا، دا به زما ذمهواري چې زه تاسو خبره په نرمۍ وکړم. او دریمه دا چې زه داسې الفاظ استعمالوم چې ستاسو په سمجھ کې راځي. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لفظ استعمالوئ. ستاسو ذمهواري زما را دی نه لږه ګرانه ده ځکه چې ټول نه ګران کار اورېدل دي او ټول خلق چې څوک اوري یو خو ستړي کېږي یو له خوب ورځي یاره دی استاد ډېر تنګ کړو. ما لا ویونکی په ستړی نه دی لیدلی او ما اورېدونکي ټول په کلاس کې به مونږ ودو خطبې ته هم سړی ودی ځکه چې اورېدل ډېر ګران کار دی. نو ستاسو ذمهواري دا ده چې تاسو به ما ته غوږ دی او داسې نه اذا ذکر الله کله چې د خدای ذکر کېږي که نه نو لم یخروا علیها صما وعمیانا. داسې نه چې تاسو وایئ چې ډاکټر صاحب راغلی او ښې خبرې کولی څوک د نه تپوس وکړي چې څه یې ووایي چې خدای شته زما ورته فکر نه و. اکثر مونږ داسې یو چونکې اورېدل ډېر ګران کار دی. نو چې کوم ځای ته زما د اواز رسي په هغې باندې دا فرض دی چې به غوږ دی ځکه چې قرآن کې دی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا تاسو غوږ کېدئ. دا غوږ ډېر قیمتي دی ځکه چې اول موږ دنیا ته راشو نو اول موږ د غوږ په بنیاد باندې بانګ وایو خپل ماشوم ته او اقامت ورته کوو چې په سیلولر لیول د توحید نعره هغه ته ننباسو او بیا واپسې چې موږ دنیا نه ځو نو موږ د خپل ځنکدن والا ته سورت یاسین وایو. نو گویا کې چې اورېدو والا دواړه آتے هی بیم غوږ کار کوي او جاتے هم غوږ کار کوي. او دیو جنه چې کوم سټوډنټان ریګولر سټوډنټان او هغه خپل ټیچر ته غوږ دی موږ ویل که بی اے کړی وي مړه پرایویټ یې کړی دی. پرایویټ والا موږ ته دوره ښه نه ښکاري چې کوم ریګولر یې ځکه چې د سن سن کار یې زده کړی. نو موږ پښتو سن سن کر د خپلې مور نه یې زده کړې وه نو موږ له ښه سمه راځي. اردو هم نه پړ پړ کر یې زده کړې وه. نو هغه زمونږ مشر وی که نه میرا قوم نه چاہتے چې خان صاحب قوم مؤنث ہے. هغه ورته وایي چې آپ کی قوم مؤنث ہوگی میرا قوم تو مذکر ہے. نو کا کې کیم زمونږ ټیک نه دی ځکه چې مونږ پړ پړ کر یې زده کړې ده. نو سنه یو ګران کار دی دا ستاسو ذمه ده. زما په ذمه باندې قرآن درس قرآن دی. د قرآن دا صورتونه نه دي د دې سټارټ چې دی اکثر یا د حمد نه لکه ړومبی صورت چې که تاسو ته فکر الحمدلله رب العالمین ګوره د حمد نه دی یا د حروف مقطعات نه لکه الف لام میم ذالک الکتاب دې ته بل ځای کې حامیم یاسین دا د حروف مقطعات نه دی. کله کله تسبیح نه سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام دا د سبحان نه دی. او کله کله د الحمد نبی الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. اکثر سورتونه سٹارټ داسې دی خو بعضې سورتونه داسې چې د هغې سٹارټ انتهایی ابرپټ انتهایی ناصافه انتهایی جلالی هغه به تا الرټ کړي. لکه موضوع دوره همې لکه یو صورت دی اتا امر الله فلا تستعجلوه د خدای عذاب راغی استادي مه کوئ. دا چونکې انتهایی جلالی انداز دی نو مخکې دی نه
هغه حام میم عین سین قاف شته نه ته حمد شته نه یکدم خبره په جلالی انداز کې ده. یا یو بل ځای کې چې دی که نه چې کله د جهاد خبرې کېږي نو سورت محمد کې بیا جلالی انداز دی. والذین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. ګوره بیا جلالی انداز دی. اب بعضې ځای کې په دې سورت توبه کې بیا ډېر جلالی انداز دی نو هغې کې د بسم الله هم کټ کړې ده. نو هغه ته څه وایي لکه چې سټارټ اخلي که نه برات من الله. دا صورت چې ما چې تاسو کوم آیات وي که نه زما په ذمه چې لګېدلی و دا د صورت انفال آیات دی او صورت انفال هم جلالی انداز دی. یسألونک عن الانفال ستانه تپوس کوي چې د غنیمت به څه کوو. دا صورت مدني صورت دی. دا صورت د جنگ بدر نه پس نازل شو. جنگ بدر نه پس فوراً حالات بدل شو. داسې صورت حال پیدا شو چې خلق پې نه پوهېدل چې څه به کوو. مثال په طور په لومبي ځل مسلمانانو ته ګټه میلاو شوه. کله چې تا ته ګټه میلاو شي غنیمت میلاو شو. اوس دې غنیمت سره به څه کوو. دا به یاد ساتو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر څه په هیومن لیول باندې په انساني لیول به فیصلې کولې. نو هغه یو صحابي ته یو توره یا خوښه شوه نو په جنگ بدر کې ورته میلاو شوې ده. نو حضرت ته وایي و یاره جي دې باندې ما ډېر کار وکړو او زه پې ډېر ستړی شوم نو که دا توره ته مال راکې. نو حضرت ورته څه وایي ګوره دا که زه دې زمانې پیر وایي به چې دا پکې ستا شوه چې مونږ پکې تاله دا نه شو درکولی نو دا نور به څه کوو. حضرت ورته هغه هیومن لیول انساني لیول دا جزای جواب ورکوي. ورته وایي دا توره نه زما ده نه ستا ده ځکه هغې پورې دا آیاتونه نه نازل شوي. او چې کله دا صورت انفال نازل شو نو بیا ورته وښول چې د دې مالک څوک دی. نو قل الانفال لله والرسول. نو بیا ورته حضرت وایي اوس ما ته اختیار میلاو شو او ما تاله درکړو. مطلب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل د برې ډایرکشنز ته ګوري چې برې نه صحیح پیغام راځي په هغې منعن عمل کوي. نو چې کله مال راشي که نه دا مال نه دی دا عداوت راوړي دشمني راوړي او دا خیانت راوړي. کم خلق چې ډېر مالداري که نه هغه ډېر ریسکي ځکه چې هغې سره پیسه ډېری او کومو خلقو چې پیسې د ډېرولو شوق پیدا شي نو هغې بیا داسې ونښلي چې بیا اریان شي چېرې دا مونږ په څه بلاخته و. لکه دا اوس تاسو کو ګورئ زمونږ دا سابقه وزیر اعظم سره د خپلو بچو نه چې په کم کیس کې نښتی دی خو پیسه ده که نه. د پیسې د وجې نه یا حسین نواز یا نواز شریف هر څه چې شوي دي خو هغه یا هغه ابشور چې دي دا ټول مالي محبتونه وي. نو چونکې کله دولت راشي نو اوس خو دلته کې دولت راغی ځکه چې غنیمت میلاو شو. نو د غنیمت د تقسیم په حواله باندې یو پاسیبلیټي دا ده چې ځان له لږ پټ کړي. نو د الله تعالی چې کومه خبره ډېره زیاته بدي شي هغې ته خیانت وایي. نو یو پکې په دې صورت دې آیاتونو کې دا دي چې هلکه چېرته خیانت دنه ونه شي. نو د دې آیات چې اساسو مخکې ما وویې یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم. چېرته الله سره خیانت ونه کوي رسول سره خیانت ونه کوي اپس کې چېرته خیانت ونه کوي. دا خیانت دومره خطرناک مرض دی که نه چې ردې دې تباهکارو ته ګورې نو اریان به شي. ته به چې دې ته خوړو زما خیال نه زما خو ټول فکر دی ته و چېرې شرک چې دی ډېر غټ ګناه دی یا سود ډېر غټ ګناه دی او یا بدکاري ډېر غټ ګناه دی. خو دلته خو دا پته لګي چې دا خیانت ډېر زیات ګناه دی. نو وایي چې خیانت چېرته دننه ونه شي. دا خیانت دومره غټ ګناه دی چې یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جهاد کوي یو سړی. نو جهاد نه ګورې ګران کار بل نشته. دې وجې نه مونږ ټول کو د خپل اعمال ټول راجمع کې مجاهد ته نه رسي. نو مجاهد جهاد یو سړی کوي او صحابه پې ګواهي کوي چې دا سړی چې دی ډېر په نره باندې جهاد وکړو او دا خو سره جنتي دی خدای بخلی. مونږ زه دې فیصله کې لږ تادي کوو نو هغه وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه جي دوزخي دی. اوس د خلقو د خپې نه ځمکه لاړه شي چې یاره ګوره چې په دې حالت کې یو سړی د پیغمبر په فوج کې وجنګېږي د مخالفینو خلاف او ټول خلق پې ګواهي کوي چې ډېر په نره یې جګړه وکړه بیا د خدای رسول وایي چې جهنمي دی. اوس په څه کوې وایي چې سامان یې وله ولټاو نو یو څادر پکې پروت و چې هغه پټ کړی و. اوس یو طرف ته د الله رضا ته جنت ته وګوره د پیغمبر ملګرتیا ته وګوره او بل طرف ته یو څادرګي ته وګوره. خو لکه د خیانت په وجه باندې سړي د لږې شي د لږې ګټې په بدل کې د سړي نه ډېر څیزونه لاړ شي. دې وجې نه یو حدیث کې دی ډېر مزیدار دی چې وایي چې شهید ته هغه سړی راځي که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د خدای رسوله که زه د الله په لار کې لاړ شم زه شهید شم نو ما ته به ټول ګناهونه معاف شي. نو حضرت ورته وایي او نو چې کله هغه یو دوه قدمه لاړ شي نو ورته وایي دې خوا راشه
وی یغفرو للشهید کل ذنب الا الدین، شهید ته به ټول ګناهونه معاف کېږي خو ګورې پردې قرض ورته نه معاف کېږي. کذالک قال جبریل. نو ته سوچ وکړه چې سړی په خیانت کې مرتکب شي او د الله تعالی په لار کې شهید شي او ګناه ورته نه معاف کېږي، نو خو ډېر سخت شو که نه. دې وجې نه زما ستا لپاره هغه الرټ کېده پکاري چې چېرته خیانت ارتکاب نه کوو. نو بیا به خیانت ته ځان بچ کې. یو بل حدیث د هغې ډېر مزیدار دی، وایي چې الله تعالی به یو شهید ته وایي چې تا پلانی شی پټ کړی نو هغه راوړه اوسو. دا د بهیقي حدیث دی. نو وایي چې بیا راوړه نه بوچې خدای پاکه زه خو دنیا نه راغلی ما خو به هلته ما چېرته په یو صادر سړی وغولېږي که نه په یو شي وغولېږي نو هغه به زه څنګه راوړم؟ وایي خدای پاک په ملایکو ته وایي چې انطلقو به دې بوځئ الی الهاویه، هغه پورې یو کنده ده هده چې کوم شی پټ کړی و هلته پروت دی. وی دی ورپسې غوپه شي نو دی به یې راوالي، نو چې ځان سره یې رالېږم چې بل یې را رسیم بیا به تیرتاو شي. دا د کړولو څومره انداز دی. دی به دا ټول ورځ په دې مصیبت کې نو هغه یو څادر ما پټ کړی یا یو کیلکولیټر مې پټ کړی. دې وجې نه نیکان خلق چې دي که نه هغه د دې شي نه ځان ډېر زیات ساتي، دومره ساتي که نه چې هر شي ته ګوري چېرې دا به زما لپاره حلال او که نه. په دې سلسله کې ډېرې ښې نمبرې چې وې که نه زمونږ د جماعت اسلامي سابقه امیر منور حسن صاحب زما یو ملګری په دې دغه کې شفا کې، نو مونږ یو پیره د لاهور نه راتلو اسلام آباد ته، نو په دې لارې باندې مونږ ته ګاډی روان شو، لږ ټایم ډېر میلاو شو. نو هغه راته خپلې کیسې کولې. نو هغې زه په انګلینډ کې هم ما سرجري کوله، اوس هم پیډیاټک سرجن دی. نو هغې ما سرجري کوله. منور حسن صاحب هلته راغلی انګلینډ ته. نو کله چې ما ولیدو نو منور حسن صاحب الله دې وبخښي نو په دې لاس باندې ګړی وه، نو هغه څه بوسیده غوندې ګړی ما ته ښکاره شوه. نو زه لاړم ما وله په ډېرو پونډونو باندې یو ښکلې ګړی واخسته او مې بیا هغه له ورکړه. نو ګړی چې مخکې هغه له ما ورکړه نو بیا زه چې کله پاکستان ته رالم زه بیا ورلم منصورې ته ملاقات له، نو د هغه په لاس باندې بیا هغه زړه ګړی وه. نو دې خلقو به ورته میاں صاحب وي. ما ته چې میاں صاحب وہ جو واچ میں نے تمہارے لیے خریدی تھی وہ کہاں گئی؟ منور حسن صاحب هغه جواب ډېر مزیدار و، وی جس کے لیے دی تھی اس کے پاس پہنچ چکی ہے. وی هغې سیکرټري ما ته چې وله تا اخیستې وی میں چاو وی چې راغې وی فوراً ما ته وی چې اسے بازار میں بیچ دو اور اس کے پیسے جماعت کے فنڈ میں داخل کر دو بیت المال، یہ کہ یہ جماعت کے امیر کے حصے سے مجھے ملی ہے. هغه وی زه پر خپل واټ کې ومه بله پیره. نو منور حسن صاحب سوات ته تو نو اکسیډنټ یې وکړو، هغې کې هغه خو ګم شو او جامې هم څښا شوې. وی زما واټ ته چې راوړو بیا نو ما بیا هغه له وی چې کپڑے تبدیل کرون د هغه بریف کیس چې مونږ کتو نو اونلی دوه جوړې وې پکې. وی ما وله هغه جوړه چې د هغه کراوسته نو ما هغه ناپ ماپ معلوم کو او ما خپل سړی ولېږو چې د دې ناپ 3 ریډي میډ کپڑې ښکلې چې د هغه د شان مطابق وي ما واغستې او د هغه په بریف کیس یې مې کېښودې ځکه دی د سوات په دوره ته. نو ما ورته وی چې دا بجي دا ستاسو شي. چې کله هغه رخصت شو زه رالم نو زما واټ بوای سره هغه جامې وې. مې چې داسې دي وی چې اس نے 3 میں سے 1 جوڑا لے لیا اور باقی واٹ بوائے پہ تقسیم کر دی. نو دې سلسله کې خلق دومره احتیاط کوي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام ته سړی ګوري که نه. لکه مثال په طور زه دلته کې راغلی یم، نظام چې یاره دومره تاوان مې کړی راغلی یم نو دا یو ګیلاس زما خوښ شوم که دا مې ووړ چلو شو څه خاص خبره خو نه ده. او یا دا چې زه هډ یم او د هډ په صورت کې ما ته څه شی میلاو شي، زه د هسپتال مشر یم نو زه بیا د اسمبلی سپیکر یم نو زه ایس ډي او یم نو زه فخر کوم په دې باندې چې یاره دا پورې ګډ پلاني راوستی دی او دا پورې پکې چې دی پلاني راوړی دی. دې ته وایي ګفټس. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سټیټمنټ چې هغه کیټاګاري کلي نو څه وایي؟ هدایا الامام غلول، هدایا العمال غلول. عمالو ته چې کوم هدایا میلاوي که نه ګفټس دا په غلول کې راځي، دا خیانت دی. د خیانت د پیژندو دپاره 3 ټکي به لږ زده کوو. یو دی خې الف نون خانه. نو حضرت وی لا تخن من خانکا، ستا سره چې څوک د خیانت معامله وکړي که نه پښتو بدل ته نه کې چې مونږ پښتانه یو څنګه راته ګوري هغه شان به ورته ګورم چې ته سره هم خیانت کې. ما سره د په بونیر کې خیانت کړی و، دې چارسدې ته راغلی پرې چې زه تې ورسره خیانت وکړم وایي نه تا ته د اجازت نشته. هغه به کا بونیری و نو وایي که نو چلو شو ته به ورسره نه کې. ګوره کیټاګاریکل سټیټمنټ لا تخن من خانکا. څوک چې ستا سره خیانت وکړي د هغه سره به ته خیانت نه کې. نو بیا ورته وایي چې که فرض که ته یو ریسپانسیبل یې که نه او د ریسپانسیبل په کرسۍ ناستې او تا ته څوک ګفټس راوړي
مونږ دا ټول کورونه د ګفټس نه ډکی. نو حضرت وی هدایا الامام غلول. دا په یو بل ټکی چې دی غلول، غل غین لام شد باندې. نو دا چې دی هغه خیانت ته وی اکثر چې هغه د جهاد په میدان کې غنیمت میلاو شي ته سپټ کې یاتی بما غل یوم القیامه. د دیو جنا دا درې ټکی، یو خیانت او خانه، یو غل او یو غاشه غین الف شین. دا په حدیث او قرآن کې چې ګوري دا د خیانت مختلف مناظر دي چې دا ستا په ذهن کې چېرته د ارتکاب خو مې چېرته ونه کو. ځکه چې یو طرف ته رسول الله کلک لګیا دی، بل طرف ته الله په کلکه تا ته وایي لا تخونوا الله والرسول ولا تاسو په آپس کې یو بل سره خیانت مه کوئ، وتخونوا اماناتکم، د الله سره مه کوئ، رسول سره مه کوئ. بل طرف ته د الله رسول هم ما تا ته وایي چې ګوره یو ډېر خوږ حدیث دی او دا زما ستا لپاره چونکې په فیوچر کې را روانه ده. وایي من ماته، نو موږ به مرو ټول، نو من ماته هغه ریکوایرمنټ خو پوره شو. نو بیا څه وایي چې کله یو سړی مري که نه او بیا د یو دغه نه کړي نو څه وایي وهو بریون. نمبر 1 موږ به ټول مرو، نو ځای چې دا 3 ریکوایرمنټ پوره کړو نو څه وایي وهو بریون، دی بری من الکبر، د غرور نه. وی کبر څه ته وایي؟ وی کبر دی ته وایي چې ته خلقو ته سپک ګورې او بطر الحق چې څوک حق خبره وکړي ته وایي زه یې نه منم، په ما دې څوک ومني او څوک به مې د سټ ته غاړې حلال کړي او ما به په دې باندې رضا نه کړي، جو ته متکبره شوې. نمبر 1. دویم ورپسې وایي والغلول، هغه غل لاغې غل والا ټکې، والغلول د خیانت نه څوک بری. او دریم والدین، او د قرض نه څوک بری. مطلب دا خلق چې کله مري که نه مونږ خو تاسو پته نه ستاسو په علاقه کې به رواج یې که نه، خو مونږ خو ستاسو مباره کې دا تصور دی چې مړی وشي نو فوراً څاروی حلالوي، او کله چې غم له خلق راشي نو جنازې نه مخکې او وروسته ډوډۍ وخورئ. حالانکه د دې سړي غټ ریکوایرمنټ دا دی چې په دې چېرته قرض نه وي، او هغه قرض ځکه چې 3 شرطه دي. نو دخل الجنه، دا سړی به جنت ته ځي. جنت ته به څوک ځي؟ څوک چې مړ شي او هغه تکبر نه کړي، هغه خیانت نه کړي او هغه باندې قرض نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې وایي کنه یره وایي د پلانې علاقې په تاسو کې څوک دی؟ نو خلک غلي وایي د پلانې قبیلې د پکې څوک شته؟ نو هغه ورته وایي او جشته پلانې دی. یره وایي دا یې سوال ځواب وکړه، د هغه ټول معامله کلیر شوې ده او هغه د جنت په دروازه باندې ګیر دی، ځکه په هغه یو 2 روپۍ وي د چا مثال په طور. که هغې هغه 2 روپۍ پې کړي نو هغه به هلته ایلو شي دننه. نو د 2 روپو د لاسه به ته دلته ګیرې، نو 3 شرطه به پوره کې، نو پردې قرض به مخکې ورغول غواړي، څاروی به وروسته بیا حلالوي. نو مونږ خو وایو چېرې ښه غوښه یې پکې را نه کړه، دا نه وایو چېرې د ده کوم د ډاکټر صاحب پیسې چې مونږ اکثر وایو که نه چې څاروی چې دی هغه تقریبا په 80,000 باندې کېږي، او ډاکټر صاحب یا 10,000 یا 15,000 دکاندار د دوایانو والا پې ډېر شی بیلي، هغه وایي نه یې راکوي، هغه وایي لږ صبر راته وکړه، دې ته وایي. نو هغه 3 څیزونه چې ویلي د خیانت، نو نمبر 1 کبر، نمبر 2 غلول، نمبر 3 قرض، چې دا پینې نو دخل الجنه. نو مونږ خو وایو چې جنت ته لاړې دا 3 ریکوایرمنټ به پوره کوې که نه. نو هر وخت به ته سوچ کې د ځان په باره کې او د خپل مړي په باره کې چې چېرته په دې کې خو نه دی انوال. یو څو خبرې داسې دي چې هغه ما تا ته یاد دهاني راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو اندازونو کې مونږ پوه کړي یو خبره راته دا کړې ده چې کوم شی چې دی هغه چې دی یو په هغې کې دا دی چې لکه ته چاله دغه ورکوې که نه پوسټ، د پوسټ په باره کې به سوچ کې دام یو دی. اگر دا موږ د سیاسي خلق ډېر زیات کوو، پوسټ چې کله راشي که نه نو هغه به هغې سړي له ورکوي چې هغه د هغې اهلي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې د ټول نه قیمتي صحابي چې ته ورته وګورې ابوذر غفاري رضی الله عنه دی. اوس د هغه پړه کې راله هغه داسې فقیر و ملنګ و، پیسې میسې به هم خوښې نه وې، مالدار خلق به هم ډېر بدې شو. حضرت عمر فاروق صاحب دې تنګ شوي وو، نو هغه یو ورځ رسول الله ته وې یاره جي تاسو دا ډسټریبیوشن کوئ او دا پوسټونه خلقو له ورکوئ نو که یو تحصیلداري دي مال راکړم څه چل به وشي؟ نو چې ښه زار شه دنه مونږ خو به داسې وایو که چې ته زما رکن یا کارکن یا دومره ووټونه ستا په سټیشن راوتي وو نو زار شه دنه دا نوکري. خو ګوره د پیغمبر خبرې کلیر کټي، په هغې کې به اخوا دې خوا نه وي. او ما تا وایي چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده، نو بیا به چې کامیابي بیا به داسې کوي. نو حضرت ابوذر غفاري ته رسول الله وایي یا اباذر انک ضعیف، ابوذره ته کمزوری ښه، ته ایډمنسټریشن نشي چلولی. بیا ورته څه وایي ورپسې وایي و انها امانتن، دا امانت دی ښه. په دې پوسټ باندې به خپل سړی د خپلې رشتې د خپلې پارټۍ د وجې نه نالې. و انها امانتن،
کله چې سیاسي خلکو د پوسټینګز ته سړی وګوري که نه سړی چې خدای پاکه ته به دې څنګه بخې. زمونږ تاسو ته پته ده پاکستان کې د ټولو نه خراب ځای چې دی هغه پی ای دی. پی ای ځکه خراب شوی دی چې زمونږ صدر چې په هغې وخت کې و هغه تمام خپل خڅان په هغې کې دن نه کړل، نو په ټوله دنیا کې بدنام ده. حالانکه دی پی ای چې دی د امارت ایرلاین هم د سټارټ کړو، دی ته چل خولی و. دی پی ای د چاینا ایرلاین هم دی سټارټ کړی، دی ته چل خولی و. نو کله چې ته پوسټینګ په نااهلو خلقو کې که نه بیا به یې دا انجامي. دې وجې نه رسول الله صلی وسلم کلکه خبره کوي فانها امانة وانهما، او دا چې دی که نه یوم القیامت خزي وندامة، بیا به شرمندی. نو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوسټ ورنکو. دې کې دې ته اشاره ده چې کته د خیانت نه ځان ساتي نو په انټرویو کې او پوسټینګ کې ډېر خیال ساتي. او موږ خپل ایکسپیرینس دا دی چې کم نه لایق خلق موږ په پوسټونو اغستی دی هغه ټول په پی ټی آی کې دي. اوس اخو ستا دپاره خو هغه ناره لګوله په میرټ ته وانغه ځکه موږ به یې کړی دا میرټ پکې څه شی دی، نو هغه د قاره به ته دا وایې. خو چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي حضرت عمر فاروق ته څوک وایي و یاره ستا رازوی چې دی که دې ته خپل خلیفه کې نو ښه به نه. نو حضرت عمر فاروق څه جواب ورکوي؟ وایي په میرټ پوره نه دی. وایي څنګه؟ وایي د طلاقو په مسله نه پوهېږي ځکه طلاق چې دی دا به په طهر کې ورکوي او د طلاق په حیث کې ورکړو. وایي چې یو سړی د طلاقو په چل نه پوهېږي هغه به ایډمنسټریشن څه وچلی دی نه خلیفه کو خپل زوی په باره کې. چې کله ته امانت او خیال ساتې که نه خیانت نه ځان بچ کې نو بیا به د خپل قریبي بي او الله پاک هم چونکې په دې پوهېدو چې ته به خیانت ځکه کوې چې یا به سره د بچي غمي یا به سره پیسو غمي. په دنیا کې 3 څیزونه ډېر بې وفا دي. یوه وحده ډېره بې وفا ده، 3 بې وفا ساتي. یو وحده ډېره بې وفا ده، یو دولت ډېر بې وفا دی، یو بیکاره بچي ډېر بې وفا دي. نالایق بچې او لالچي اولاد دا سړی ډېر تباه کوي. تاسو د پخوانۍ قصې مونږ به وې پخوا مونږ په سکول کې چې وې که نه مغولو بادشاهان بنوې نو یو بادشاه تاسو ته به یادي شاه جهان و او بل د هغه زوی جهانګیر و. نو هغې خپل زوی هغه خپل پلار په جیل کې اچولی او په جیل کې مړو. نو په کار خو حیران نه غی که نه. نو دا بچي چې دي دا اوس چې کوم واقعات شوي دي که تاسو ته د پېښور ځای واقع وایم کومو خلکو چې پیسې ګټلې دي پیسې خلک په فلمونو کې ډېرې ګټي. نو کوم خلک چې سینماګانې چلی که نه دي کې هغه بلیک ټیکټینګي او په څه پکې هغه ډایري کي نو په دې طریقه باندې ډېر شی پیسې ورسره شي. دا فلمي د سینما یا مالک نه دی په دې کله کله سړی ډېر وسوځي ځکه دی پیسې جمع کوي. د مشرانو خبره ده یو سړی په خوب کې سینما مالک ولید هغه ته چې خدای پاک په دې خپله سینما ډېر تنګ کړی ما نو ډېر په بد حال یم نو کو زما د بچو دا سینما بنده کړه. داسې یو قول دی نو هغه وایي چې مونږ بزرګ پسې راغی ورته چې بچی ستاسو پلار بیګا ما په خوب کې لیدلی نو ستاسو سره د سینما نه وته دا په خپلو سینماګانو راولی سره د سینما نه وته ډېر تکلیف دی. نو که دا شی هغه خو غلطي وکړې وه که ته یې سټاپ کې خدای به روزي د بلې غاړې درکوي. یاره هغه جواب ډېر مزیدار و ډېر پریکټیکل و. هغه وی ښه چې د پیسې اخیستې نو جایز وه چې اوس زه پیسې علم نو لکه اوس ده ته تکلیف ورکوي بلکل نه بندو. د کوم بچي دپاره چې تا دا چل کړی هغه بچی ستا لپاره ولې لیونی چې سینما بند کړي هغه ته خو انکم پکار دی او لاجک پکې هم دی. وایي چې تا اخیستې نو ټیک وه چې اوس یې ظالم نو لکه ټیک نه ده. نو دې وجې نه وایي هغه د بل یو کس زمونږ په دې پېښور کې د هغه ایور نیو سټوډیو و پخوانی خبره ده. د ایور نیو سټوډیو کې هغه ډېر شی پیسې وګټلې سړی پیسې وګټي نو څه به کوي په موږ کې څوک پیسې وګټي که نه شاید به تاسو چارسدې والا کوئ که نه موږ په حیات آباد کې پې بنګله لو وایي د ډاکټر صاحب په حیات آباد کې بنګله ده بیا یې تپوس کوي نه په اسلام آباد کې یوه ده یار وایي بیټ آباد هم ده یار وایي په مري کې وایي نو هغه په لاهور کې بنګله واغسته 8 کنال بنګله وه د هغې پلار یې نو بوډا شو نو زوی خو بس یې ورسره ورسېدو. دا زمونږ د اکټرانو څوک چې د ټي وي اخبارو دغه کتل خبرنامه یو کسو نعیم بخاري نوم یو زمونږ د وختو یو فلمي اکټر محمد علي و د هغه سره یو ښځه یوه زیبا به یې ورته وې محمد علي او زیبا دا درې واړه دا چونکې فلمي دنیا ده نو دی ورپسې تللي دي. نو دا زوی وایي چې دا 8 کنال کور نه دی دا به جو ډېر لوی نو دا 8 کنال کور په ما پسې ولیکه ما ته یې راټ کا نه پلار یې ورته په ژړا شو چې بچی زه هسې مرمه دا اوس د په ایور نیو سټوډیو کې جمع کړي دي پیسې او د دې بچي دپاره یې جمع کړي دي ځکه ټول سوچ خو ستا بچي ته یې که نه او دا نالایقه بچی دی دی ورته وایي چې نه ماله یې راکړه. تاسو یقین وکړئ چې محمد علي چې مونږ ته به اکټر ښکارېدو هغه یو افر وکړو
هغه ورته وي په هغې ورځو کې د فلمي خلکو سره خو پیسې ډېرې په هغې ورځو کې ورته هغه وي چې زما ښځه زیبا چې ده د هغې کالي چې دي د هغې قیمت دی 1.5 کروړ. دغه کالي به زه ستا سره ګاڼه کېدم ا دې پلار ته دې لږ صبر وکړه چې ستا دا پلار مړ شي دا ستا سین تا ته پاتې شوه. هغه وی نه وی بریف کیس یې کولاو کړو تماچه یې راواغسته او په خپل پلار یې زموږ په مخ کې کېښوده. نعیم بخاري وایي ما په سترګو کې ووښې رالی او یې پلار یې ورته وی چې راکړه چې دستخط درته وکړم. دا هغه پریکټیکل مثالونه دي چې ما ته وینو چې د بچو دپاره څوک خپل اخرت خرابوي. دې وجې نه دا ملاله والا خبره چې راله موږ دا حدیث اورېدلی و چې ډېر خراب حالت پیدا هغې سړي د قیامت په ورځ چې د بل د دنیا دپاره خپل اخرت خراب کړي. دې وجې نه موږ پسې دا خلک راځي ایز ا ډاکټر چې موږ کوم فیل کوو وایي چې ډاکټر صاحب ماله سرټیفیکټ ولیکه چې زه ناجوړه یم. موږ ته ته رښتیا ناجوړه یې؟ هغه وایي نه ناجوړه نه یم دروغ څه وه. موږ ته وایي چې زه دروغ نه وم خو ډاکټر صاحب ته دروغ ولیکه چې زه ناجوړه یم. نه ما ته به چوټي میلو شي پخوا به دا میډیکل باندې چوټیانې ورکولې. نو دا د بل د دنیا لپاره خپل اخرت خرابول دي. او بیا موږ وایي چې ملاله والا مسله خو داسې ښکاري چې د ملالې پلار چې دی هغه د خپل دنیا دپاره د خپلې لور اخرت خرابوي. دا کومه نکاح والا خبره چې هغې وکړه. نو دې ته وجې نه وایي چې تاسو د خیانت نه ځان ساتئ. نو خیانت دومره خطرناک شی دی ارض ته ننوتی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غټ او کچ په پکې نه کې نو ډېر ښکلي الفاظ دي. عد الخیاطه والمخیط ستن او تار د ټول نه مینیمم شی ستنې که نه د ګنډانه ستن دا ګوره د رسول الله الفاظ دي. ستن بم راوړئ او تار بم راوړئ. مطلب چې غنیمت مال میلاو شو که نه هغه د ستن او تار میلاو شو. موږ وایو مړه یو ستن په ګاډو ماته واچوله په جیب کې نو چلو شو. یو منوره سن والا ایمانی چې هغه د جماعت د امیر په حیثیت سره ماته ګفټ میلاو شو دیس از ناٹ ماین دا د هغې دی. دې وجې نه ستا ایمان رسول الله څه وایي چې یو ستن او تار میلاو شي اب هم ځان لنالې او بیا ورته څه وایي تاسو هغه هم راوړئ و ایاکا والغلول. بیا غل والا لفظ راغی حدیثو کې غلول ځان د دې نه ساتئ هسې نه چې خیانت وکړئ. د دې وجې نه کوم خلق چې هغه چې کله د هغه سره ذمواري ورته میلاو شوه نو که هغه د جماعت امیري که هغه د ادارې سربراهي که هغه د جماعت متولی که هغه د مدرسې محتممي که هغه د کوټ قاضي او که هغه د سکول هیډ ماسټري او که هغه د کور مشري که هغه د خپلې پارټۍ مشري هغه به ډېر احتیاط کوي چې هسې نه چې قومي څیزونه زما کور ته راشي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ستن اتار به هم راوړې او بیا به څه کې په دې باندې به بیا ته شرمنده یې. نو بیا ورته څه وایي ما من والن کم یو سړي یلیا رعیتا من المسلمین فیموت وهو غاش. کم سړی غاش لفظ اوس راغی ما تاسو ته 3 ټکي مونږ زده کوو خانه غاشه او غلول. نو کم سړی چې مشر شو او د مشرۍ په بنیاد فند دومره غلط استعمال کو نو ګوره د رسول الله الفاظ ډېر خطرناک دي. ایته چې تو ګورې په تا به غونې زیګ زیګ شي الا حرم الله علیه الجنه خدای په دې باندې جنت حرام کړی. دی وجه نه خلکو په دې ډېر کوشش کړی چې د خیانت نه ځان بچ کولو لپاره. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه زموږ په دې امت کې داسې عالم تېر شوی چې دته حکیم الامت و هوښیار و. نو د دې ته فکر دی زموږ دا زنانه اکثر په دې ګناه کې مبتلا یي. نو ګوره هغه څه وایي هر هغه شی چې هغه تاله په کار ده چې هغه ته ورکړي نو کوم شی چې سوالي ترې چا نه وغواړې دا ممانت دی. وایي عاریتا لی ہوئی چیز که هغه چارپایي که هغه اندرپایي او که هغه سمسیي که هغه کټویي او که هغه نه تا پیاله راوړي که تبري او که لوري هغه که ته د وخت نه زیات د ځان سره ایثار کې واپس یې نه کړې نو دا ته د خیانت مرتکب شو. مونږ وایو که نه دا پیاله د پلانو د زمانو نه دلته پرته ده دا کټ مونږ د هغو نه راوړی زمانو نه دلته پروت دی. نو پردی کټ پردی اندرپایا چې هغه تا سوالي غوښتلې ځکه خلکو کور کې فیصله کړې وي اندرپایا چاله مه ورکوه. وایي ولې مه ورکوي بیا یې نه راوړي چې نه یې ورکوې نو هلته کې صورت معاون تا ته وایي یمنعون الماعون د عام استعمال شی ته چاله نه ورکوې. نو دی وجه نه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ما تا ته ویلي وایي چې یو بله خبره دا ده چې دفتری چیزوں کا ذاتی استعمال تر یو سړي دفتر دغه په کور کې چې ګورې دا کرسۍ کم ځای ده مونږ د هسپتال نه راوړی دا فومونه اکثر مونږ د هسپتال کور ته وړو.
نو دفتری فوم کا زیاتی استعمال یا د دفتر گاڑی هغه تعالی درکړي تاسو خپل غم خادو ته ګورئ ټول سرکاري گاڑی پکې ولاړی او ته به حیران شې خدای پاک دا پاکستانی افسر به خدای بخي څنګه ځکه د غمم پدې کې او خادم پدې کې شاده پیلي کلی چې دا ګورنمنت دی او هغه د IMF نه قرضه کوي او هغه زما ستا په پیسې پدې باندې لګي د دیو جنا وایي چې دفتر چیزوں کا ذاتی استعمال دام پاگے کے راضی اور پسے دا کہ اگر آپ کے ذمہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور آپ 6 گھنٹے کرتے ہیں لکا منگا چکو 5 بجے زیری پکار دا پا سرکاری دفتر کے اور پا 2 بجے چوٹی کی گی نزا پا لس زما اور پا 2 لس بیانے چمانا تپوزو کی چرد تلے ازام جنازی لتلیو اوی جنازہ کو فرضی کی پایی دا او دا ڈیوٹی ستا فرض وا وی مڑا تم خبری کے زمانگ نا اکثر خپل کشران بدی گی لمنو چې نو راغلی ډیوټي لن تاب ما بس چوټي ول لګوله ان غیر حاضرم نو لګولې چوټیم پسې لګولې وا د دیو جنا زما ستا په ذمہوارو کې یو ذمہواری دادا چې ما تا خپل دفتری کار دفتری ټایم او دفتری اشیاء د دې حفاظتوم د امانت په تور کې راځي چې د خیانت ونشي او یو بل خبره پر دې خط پړاول دام خیانت ته پر دې ټلیفون ته غوږ کې خودل دام خیانت ته د مجلس خبره بے ضایع بل ځای د مجلس ته اجازت نه بغیر کول دام خیانت ته حدیث کې سړي المجالس بالامانه مجلس امانت ته وې دریو خبرو کې ته اجازت ته کدا ال دی نو خیر دی په مجلس کې فیصله وشو چې پلانې وجنو نه کدال طاقت وی چې لکه خپل سکیورټي وکنه بیا خیر دی اګه چا دا وی چې را پیسې ته اخلو ډاکا پکو نه کدال طاقت وی نو بیا خیر دی اګه چا وی چې د پلانې به عزت کو نو بیا کدا دی کو نو دا خیر دی خود دین علاوه کو فرض کته دا دغه کې د مجلس کوم خبره چی اب بلځای نه کې او د دیو جنا وی چې تاسو ته کوم ذمہواری حواله شوی دا هغه ذمہواری به ته پورا ادا کې اكو ته فرض کا خپل ذمہواری ته پورا ادا نکړه نو بیا پاغه کې ستا د پاره د خیانت چانس دی دی د دیو جنا وی چې تبا ستا ذمہوارو کې د خدای په حواله مونږ دا یو څو خبر د خپل خبره بخلاصو خړمبه دا کو الله مونږ ته سویل دي لا تخون الله د خدای سره خیانت مکوئ وی خیا خدای پاک مونږ ته سویلی وی خدای پاک ماته ته ویلی دي چې یو څو خبرې چا به تاسو کوئ نمبر 1 ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا د اقامت دین جدوجہد وکوئ دا نه دا خدای ویلی دي ستا ته صلاحیت تر کړو ته به دا کار کې بل سویلی لیظهره علی الدین كله اظهار دین حق بکوئ بل دعوت پکوئ خلق ته وینها عن المنکر ويأمرون بالمعروف دا سلور کار استا په ذمہ دي دله ته څومره وخت ورکړي کته امر بالمعروف نهی عن المنکر د اقامت دین جدوجہد کدا کې خو ټیک تا خیانت د خدای سره ونه کو او کو تو وزگار نہیں رسنا وزگار نہیں ذکر جو تمہیں اپنے بچوں کے مستقبل کا فکر ہے اور تمہیں اپنے مال کا فکر ہے اور بینک بیلنس کا فکر ہے کته دې طرف ته نه ته د الله سره خیانت کې او دغه رنګه د الله د رسول سره ځکه د الله رسول نمائنده ته هغه چې راغی هغه د الله رسول هغه چې تو د دې زین هغه اخیری حج کې سو ویلو چې تاسو حاضرین چې دي د غایبانو ته ورسوي تاسو حاضر خلق شي غایب ته ورسوي ان زما استا ذمہواری وا پای کې تاسو مر کارو کو نو دا دوشو او دریم ولا وتخونوا اماناتکم واپس کې تاسو یو بل سره د امانت سیستم پکار دی نو دا درې خبرې شوي یو د الله سره یو د رسول الله سره او یو د خپل خلق سره وای چې کله ته خیانت کې نو دې سرټیفیکیټ ته تیار شه چې په دې سورې انفال کې وي ان الله لا يحب الخائنين دا الله خیانت والا خلق وخت نه نو کاغه د وخت خیانتي او کاغه د مال خیانتي او کاغه د وحده خیانتي د دیو جن د خپل اخرت ته سیف کول لپاره ستا په ذمہ باندې دادی چې ته د خیانت مرتکب نه ګوره دا دوه خبرې یو نیگیټیو یو پازیټیو نیگیټیو څه ته وای دي ته وای جلب منفعت دا پازیټیو چې تا ته پیدا میلاو شي دفع مضرت چې ته نقصان چاته ونه رسې نو ته په د الله چې دا همیشه د الا نه مخ کی نو نیگیټیو په مخ کی نو لاول بخپل صفائی کې نو د صفائی لپاره دا ضروری دي چرته ته د خیانت مرتکب نه نو لا تخون الله والرسول د دیو جنا ستاسو مختلف ځایونو کې دا ویل دي چې
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه دعاګانې غوښتلې دي یو پکې دا ده اللهم انی اعوذ بک من الخیانه بأست البتانا خیانت نه مې پناه را لراکه خدایا د ټول نه خراب استر داده دا کوم دغه چې بړستن چې کنه دې لاندې غاړې ته استر وای دې پاړې ته د پاده نو د خراب استر داده چې ته دې خاینه د دیو جنا زمونږه د پاکستان یا د سیاست ټول تباہی د دیو جنا روانه ده چې ټول خلق اکثریت خیانت کوي د دیو جنا ترسو پورې چې دا سیستم دغه ته امانتدار خلکو ته نه میلاو شوی دا به دا چرته ټیک کېدی نشي نو د سورته انفال انداز ته غوږ کېدی تاسو داوام یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو لا تخونوا الله دا الله طرف نه چې کومې ذمہواری دی هغه پوره کوي او ما تاسو ته ویلو چې اوسو ذمہواری دی امر بالمعروف دا زماستا ذمہواری ده نهی عن المنکر دا زماستا ذمہواری ده او دعوت الی الحق دا زماستا ذمہواری ده اقامت دین جدوجہد دا زماستا ذمہواری ده کدا ته نه کې نو خیانت کې وې دا سترګه تعالی خدای درکړی دا وې دا سترګه سره وې بلب ته وستا په کور کې بلپونه شته او وې دې سوره بل لازم کم از کم 10-12 روپے بل خو زمونږ راځي وې ستاره دې سترګې بل شته وې دې ته فکر دی وینا وې فکر هدايه چې خدای پاک ته وې چې دا سترګې باندې غیر محرم ته مګورا کدی باندې ته غیر محرم ته ګوره نو تر خیانت مرتکب کیږي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم وې چې بدترین یا د زهرنا زهر آلود غشه د شیطان په غشو کې سره بد نظری ده نو ته به د نظر حفاظت کې نو چې کله تخپل حلال ټبرتا په حلال طریقه وګوره وي جب آپ مسکرائے وہ مسکرائے نو دا دومره یو خکا ده چې الله اوپر سے مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق خدای پتا رحمتونه را لیږي نه دیو جنا دا الله چې کوم نعمتونه پتا دي چې هغه کې تارا خیانت ونشي او بل سره وی امر بالمعروف دا معروف څه ته وي وی دا معروف دومره مشهور دی چې په کار د چې ارزه ته معروف کې وی څه وی یو په وینا کې څه وي قول معروف و مغفرة خیر من صدقه یتبعها اذى خبره چې کوم معروف والا خبره کوا نمبر 1 دویم دا کو فرض کستار چا سره ورانه شي کنه نو او فارقوهن بمعروف که سړی نه ته جدا کېږي دې سو ته مو چې بیا دې ګناه ونه نیم بیا به هغه بقالو سلامه په خطر طریقه ته جدا شه اینه که خزا خاوند یو بل نه د طلاق په صورت کې جدا کېږي نو دلته کې فراق شه دیم په معروف پکار دی او بیا وای چې کو تا ته اقتدار میلاو شو کنه نو سکی اقاموا الصلاه واتوا الزکاه وامروا بالمعروف و ته چې ما ته اقتدار نه میلاو وای چې زره ته هم کنه په کور کې ستا اقتدار شته تخپل بچو ته امر بالمعروف کې ایک استاسو بچی چې دی وی ساده خبره ده وی پرایورټی لیست والا په دې لیست کې د خدای پاک څخه پوزیشن ده چې ستا په پرایورټی لیست کې د خدای کوم پوزیشن ده هغه به د خدای په لیست کې ستا پوزیشن وي څنګه وی ستاسو په کور کې ستاسو نیاګانې خپل وجوتا بچوتا ماسختن سوی چې ماشومانو زرو د شي سببا سار وختي چرته ځای سکول ته ځای کنه وی په کم کور کې چې زنانا خپل بچوتا وی چې وختي د شي سار به منزله پاسه نو دې مطلب چې پرایورټی لیست کې د الله تعالی امر بالمعروف ستاره راغی کنه وی کمی زنانا چې په خپل کورونو کې خپل ماشومان ته وی چې بس ته لکه ودکېږي سار په ټول منزله پاسې نو سکول خو دې چرته تللی نه دی خو 90% خلک خپل بچو ته وی دیو جن ستا په خپل کور کې امر بالمعروف پکار دی نه کستا په خپل کور کې د قرآن کلاسی ستا په خپل کور کې د حدیث اجتماعي ستا په خپل کور کې د تربیت څه پروګرامي خو تا په خپل کور کې خو ستا ته اقتدار معلومو کنه امرو بالمعروف کسار مال ته پاسه خپل بچی منزله پاسه وی خدای دې رحم وکي پای خاون چې خپل خزه پاسه چې نه پاسینو ګوپیو چنګي او خدای دې رحم وکي پای خزه چې هغه سار پاسینو خپل خاون پاسه چې نه پاسینو ګوپیو چنګي رسول الله ته دعا کړی دا د ماستازي مواردا دا چې ولا تخونوا الله ورسول والرسول وتخونوا اماناتکم دا کوم وجه نه چې تلګي نو الله په اخیری آیات کې ماته په پوه کوي څنګه چې ماته اوسه مثالونه درکړل وعلموا ځان پوه کوي انما اموالکم و اولادکم فتنه د دې بچو د لاسه به سر خوري څنګه چې ماته اوسه نیم بخاری والا خبر وکړه او د خپل مال د لاسه به خوري د مال د لاسه چې چا سر خوړلې ده تاسو نواز شریف د حالت ته وګورئ دا چې کم پتیری کې دا صرف د مال برکت کې سړی وی چې زموږ مال زیات نشوي نو ولې به دا چلو
نو دا ستا لپاره دلته هم فتنه ده، او که ته د دې مال په ځای یو بل څوک په خپل زړه کې راولې هغه الله دی، وایي ستا دا اړه نه دی، دا عرش دی او دا د الله کور دی، دا ګن دې لرې که چې الله ورته راشي. نو ان الله عنده اجر عظیم، دا الله سره لوی اجر دی. الله دې مالا تاسو لپاره د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.